زه راته اخري یو خبره کوم نو زه ستړی یم. یو معجزه راته د موجوده حالاتو په تناظر کې وې. په د امریکا کې یو ښځه مسلمانه شوې ده، خاوند خو یې د مخکې نه مسلمان و، خو داسې 2 نمبر شانتې و. د دواړو یو بل سره دوستانه تعلقات و. نو د هلک د جینۍ ته هلک پاکستانی او جینۍ امریکنۍ و، عیسایانه وي. ما سره نکاح وتړه. نو مسلمان عیسایانو سره خو چې عیسایانه وي نکاح کولی شي. نو هغه جینۍ ورته ووایي چې یاره زه به مور پلار سره سلا وکړم. چې سلا یې وکړه، دا جینۍ ورته وایي نکاح در سره کوم، خو 3 شرطونه در باندې اقدام. یو شرط دا دی چې ته به ما سره اوسېږې، چې واده نه پس زه کوم ځای اوسېږم ته به هلته راځې ما سره به اوسېږې. دویم شرط به دی چې ما به د اتوار پر ورځ خپل چرک ته به وځې، زه به هلته عبادت کوم، ما به وځې، که ته راته دننه ولاړ یې او که بار. دریم شرط به دی چې ته ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه، زما د اسلام نه ډېر لوی نفرت دی، نه مې دی خوښ. څلورم شرط به دی چې ستا به د خپل مور پلارونو خویندو ټولو سره دوستانو سره تعلق ختمې، زما مور پلار او رشته دارانو سره به تعلق. هلک وایي جینۍ مې خوښه وه، شرطونه مې ومنل او نکاح مو تړله عدالت کې. وایي چې واده وشو، د واده سره 15 ورځې ما سره ده اوسېده، د شرط مطابق ما کډه کوډاون غوښته. دا بل دی اوسېدل، امریکا ډېر لوی علاقه ده، بل سټیټ ته ورسره لاړم. وایي چې لاړم نو دا یو شرط مې پوره کړ. دې زما د موبایل نه او د ډیری نه زما د مور پلار او دوستانو ټولې نمبر یې ډیلیټ کړې، ختمې کړې. دا شرط هم پوره شو. ما مور پلار هر څه نیله پرېښودل. وایي د اتوار په ورځ به مې چرته بوتله، دې به خپل عبادت کو، زه به کله دننه ناست وم کله بار، د شرط مطابق. او ما به دې ته نه وي چې مسلمانه شه، اسلام یې نه خوښ. وی 3 کالم دا ژوند ډېر په خوشحالۍ تېر کړ. په یو سټور کې موږ نوکرانو، ما به موټر کې بوتله را بوتله او مزې چرچې به وی 3 کاله پس یو ځل درالم د خپل ډیوټۍ له زه تللی وم، ښځې مې چوټي کړې وه. وی چې رالم نو دې ښځې مې خاکروب راوستی او پلیټ یې صفا کړی و مکمل. نو ما وی چې ښځې تا نن جوړ څوک راوستي دي، صفایي دې کړې؟ ما وی چوټي مې ده نو صفایي به وکړم. نو ټول فلیټ او کمرې او هر څه یې صفا کړي. نو دا زیاتي کاغذونه ماغذونه ټول یې بار ډیران ته غورځولي. خلک خو په دې پروا نه دي. وایي ما سره یو قرآن شریف او مور راکړی و. وایي زه پرې نه پوهېدم. دا هلک وایي په ژوند کې ما قرآن شریف داسې کولاو کړی نه دی. ما کلمه مو یې سمه نه راته چې رښتیا خبره. وایي ما لمونځ هم نه راته. وایي یو اختر او بل اختر به مانځه تلم، اب هم صرف د دوستانو د ملاقات په غرض تلم. مونځ نه راته، خو چې څنګه به چا اټ بیټ کول دا چل به مې کوم. نه مې چاته روژه نیولې وه، نه مې مونځ راته راغلم. وی چې مې وکتله قرآن شریف نو. وی ما مې ښځې ته وی چې دلته یو شی په رومال کې تړلی، څه شو؟ وی ښځې مې چې یو تا 3 کاله کې هغې له ګوتې یو نړۍ. نو ما وی ستا ورته ضرورت نشته، پالتو شی دی. نو چې پالتو څیزونه مې ډیران ته غورځول، هم یې پکې غورځولی دی. وی چې دا مې اورېدل، زړه مې درز نارې کړې. زما وروڼو مسلمان که ډېر هم کمزوري مسلمان یې، د الله په ذات د رسول او په قرآن شریف بدله خامخا غصه راځي. راځي به که نه راځي؟ لازماً راځي. وی بس ماله غصه راغله، قهر راغی او خفه شو. وی دا هغه ځای نه مې رامنډه کړې 14 18 چت نه، ډیران ته ډسبل غوندې وي، دا ګن پکې خلک ول. بیا د کومیټۍ ګاډي راځي هغې وړي. وی چې رالم ډسبل مې وکت، وی د ښه وه د کومیټۍ ګاډی نو راغلی او د پاسه پرې دنیا ګندونه پراته وو. بیا مې ته لر کړل قرآن شریف پکې راووت. وی ما ته رومال لرې که، او چې رومال مې ته لرې که اخوا مې که، دا قرآن شریف د خټو د ګن نه راوچت کړم او د سینې پورې مې جخت ونیوه او بې اختیاره ژړا راغله. دومره مې وژړل چې زما اوښکې نه قلارېدې او سلګۍ مې وانې. او دا قرآن کله سترګو له وړه او کله شوړو له وړه او کله د سینې پورې. او ما وی چې خدایه دا نن زما د بې خوندۍ د لاسه الله ستا قرآن د هغه 14 چت نه ډیران ته پرېو. واقعي که ما یو ځل راغښتې زما ښځې به نه غورځولې. 3 کاله کې ما ګوتې یو نړۍ نو ښځې مې وي پالتو شی دی. یا خدایه نن به څونه تا خفګان کړي الله، ستا کائناتو به نن څونه جړلي او چغې به یې ویلې، دې قرآن به څونه فریاد نن کړي. دا څو شو؟ زما خپل ښځه په دین څونه پخه ده، په مې په واده کې شرط لګولو چې ما به چرک ته بوځې او د خپل بایبل تلاوت کوي لولې، او دا ما څه وکړل؟ به جاړم او سلګې او دا قرآن شونډو له مظلوم قرآن مظلوم، او کله سینې پورې او کله تندیله. دا قرآن مې جفت ونیوه
او بره راوختم وایي چې راوختم نو ښځې مې رامنډه کړه ما ته راته غاړه وته او دې ښځې مې ویې سړیه ای سړیه او زما نه زیات جاړې او سلګی وایي ما معاف کړه د خدای په خاطر بایګا ما به معاف کې ما وی نه ښځې زما ده که درې کاله کې ما دې له ګوتې وړې وې دا به تا نه غورځولې نو بس تا پې د پالتو شي ګمان وکړو دې غورځاو هغه وی نه غلطي زما ده په کار ده چې ما درنه تپوس کړی وي چې دې ته ضرورت شته او که نشته که نه غورځولې به که بیا مې نه غور یو وی زما غلطي بل وی زما او ښځه مې داسې جاړي چې زما نه زیات جاړي او زه هم جاړم د قرآن باندې خفه وی دې کې دا ښځه ما ته ویې سړیه ما مسلمانه که ما وی ښځې دا څه وی تا خو ما باندې د واده نه مخکې شرط ده ګورې ما ته د مسلمانۍ خبرې نه کې وی بس هغه ورځې لاړې راغلې ما مسلمانه که ما مسلمانه که زما دړه دنیا هغه نه ده بدله ده بس ما ته پته ده چې اسلام حق او رښتونی دین دی ما ته پته ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رښتونی پیغمبر دی ستاسو قرآن رښتونی کتاب د خدای دپاره ما مسلمانه ها خدای ښځې څه وې وایي ما ته پرېږدې بس هغه حالت بدل زما اړه کې انقلاب راغلی دی هر څه بدل جذباتي خبره نه کوم خدای دپاره ما مسلمانه که سا مې ونه خېږي مړه نه شه ما له مسلماني کوم ځای راځي ما له خپله کلمه نه راځي وایي ما خپل سکالر ملا ته سکالر وایي ما خپل سکالر نه ښځې پوهې خو مې کولې مسلمانېږي وایي ته ګاډی سټارټ که په لاره درته قصه کوم وایي ګاډی مې سټارټ کړو دا ښځه جاړي ما لوپټه باندې او په رومال سترګې پاکوي او ما ته وایي سپیډ وهه ګورې سا مې ونه ځي هله ګورې د اسلام نه بغیر مړه نه شم ګورې زر مې رسوه ملا صاحب هلته خو جوماتونه لرې دي مې الخو راته ووایم وایي چې کله تا ما نه تپوس وکړي دلته عشیق څه شو ما خو یو ډیري ده نو زه خاوند نه ده په کار ما څه خبر چې قرآن شریف او تا ته مه وایي چې ما ښکته ورته منډه کړې نو زما اړوي چې دې کې څه قیمتي شی چې پکې جوړ دننه پروت نو ما درته په دې کړکۍ کتل په دې کړکۍ نو چې تا دا راواغېسته که نه او رومال دې ته لرې کړه نو قسم دی چې د دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شوه رڼا راتله 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 په دې کړکۍ را دننه شوه او را دننه کېدو سره زما دې وجود ته ننوته او دې اړه ته مې ورجوخته شوه هغې رڼا زما اړه کې انقلاب راوستی دی بس زما اړه راوایي چې دا د مسلمانانو رښتونی کتاب زما اړه راوایي چې د دې کتاب رالیږونکی الله او زما دا کتاب په کوم ذات نازل دی رښتونی پیغمبر زر مې رسوله وی او مې رسوله چې مې رسوله وی دې ښځې دغه زما دغه ملا صاحب په لاس کلمې شهادت وی مسلمانه شو او وی ما له خو برای نام مسلمان و ما هم د خپل اسلام تجدید وکړ دا ښځه څه وایي د انګریزان پوره تحقیق کوي وایي په ټوله دنیا کې آل ورډ ورته دی وایي په ټوله دنیا کې واحد زاغه ښځه یم زه په ټوله دنیا کې چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دا دې زمانه کې د قرآن معجزه بیا هغې ښځې علم وکړه حفظ یې وکړه حافظه شوه عالمه شوه او هغه سړی چې په ژوند کې کلمه نه راتله نن حافظ او عالم دی او امریکا کې یو سټیټ کې ځان له مدرسه جوړه کړې ده او دا ښځه وایي زما د خاوند د برکت نه خدای پاک بې شمېره غیر مسلم ایمان کې داخل کړه قرآن برکت نو دا قصه ما کړې وه چې تا زما یو دوست دی پېښور کې دا دغه دی دا څه دی ګاډو دا شوروم یې څه ورته وایي بارګین نو هغه راته وایي هغه امریکې ته تللی وایي ما ته مې زوی ووایي زوی چې یاره مولوي صاحب چې دا کومه واقعه کړې وه نو زه په خپله لاړم هغه مدرسې لا مې وکته مې معلومه کړه واقعي هغې کې ښه لګیا دی د دین خدمت کېږي زما وروڼو قرآن شریف زموږ دارومدار او بنیاد دی ښه قرآن رسول الله مبارک فرمایي بې د قرآن نه که څوک بل شي کې هدایت طلب کوي ګمراه دی وایي د ترمذي حدیث دی نو موږ به د خپل قرآن سره خپل تعلق ساتو زما په خبره ورسېدی زما د خبرې درې خبرې ما تاسو ته وکړې درې خبرې یو به موږ د خپل قرآن سره تعلق ساتو به انشاءالله که دویم په خپل بچو به حفظ کوو او عالمان به جوړو انشاءالله او دریم بسی
د عالمانو حافظانو سره مینه به ساتي. بس دا زموږ دین دی، ساتو به انشاءالله کنه. دا زما د خبرې خلاصه ده. او د حافظ او د عالم او د ملا صاحب او د قاري به قدر او احترام به کوو ښه. او غلطۍ خو به یې غلطۍ کوم زه دې ولټولم ما کې د دنیا غلطۍ پرتې بل دې ولټوله د دنیا غلطۍ دي، نو منفي سوچ به نه کوو. دې ته به ګورو چې دې څونه خدمت کوي. ور آصف صاحب ته وګوره او داسې نورو قاریان څومره ماشومان خدای حافظان او قاریان کړ. دا د خدای پاک فضل دی او د خدای کرم دی. نو موږ به د خپل رب زموږ خالق څوک شوق سره مالک څوک زموږ روزي رسان څوک عزت ورکوونکي څوک ذلت ورکوونکي څوک بچي ورکوونکي څوک جوړوونکي څوک بیماري راوستونکي څوک بس دغه الله سره به خپل جوړ پیدا او د جوړ رسول الله مبارک او قرآن دا دوه سنت او فقه د هغې نه ښکلې شوي مسلې دي. او په لاره د صحابو بزو. د چا په لار بزو؟ صحابه کرام. وایه صحابه رضی الله عنهم اجمعین. دا لار به خپلو نو انشاءالله موږ به جنت ته رسېږو که خیري. اتفاق مظاهره به کوو، اختلاف به نه ساتو، یو بل سره به اختلافات نه ساتو، د یو وروڼو په شان به یو بل سره اوسېږئ او د علماو لاسونه خپې راونیسئ او د دې په نقش قدم روان شئ او خپل بچي راولئ حافظان عالمان جوړ کړئ. انشاءالله دا به د کامیابۍ وي. الله دې ستاسو سره مجلس کامیاب کړي، الله دې مبارک کړي او الله پاک دې دا زموږ ایاز صاحب دې ردي والدین وفات شوي ابل کالي والده صاحب هم وفات شوي، الله دې مغفرت نصیب کړي او تاسو له دې خدای د دنیا او د آخر برکات درکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف په جمع څنګه بل څه شته؟ نه ناظم صاحب نه ده پوس تا نه ده پوس کوم تا نه دا سرمندي پاتې